بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو نن به یو واري بیا په میوش باندې خبرې کوم. میوش چې د سکواش چیمپیون ده په پاکستان کې او تاسو به کتلی چې موږ د هغوی کور ته تللو، د هغوی د مورکۍ سره موږ خبرې کړې وې، د هغوی د پلار سره موږ خبرې کړې وې. میوش درې خویان دي چې کوم دي نو هغه په خپل ټایم کې چې کوم دي نو نشنل کچه باندې لوبغاړي پاتې دي او بیا د میوش یو ورور دی هغه هم چې کوم دی نو په نشنل کچه باندې د سکواش لوبغاړی دی. دا اوس تایلینډ ته تللی و، ایشین جونیر یعنی کم ټورنمنټ و تایلینډ کې د پاکستان نه چې کوم دی نو میوش تللی وه او میوش چې کوم دی نو هلته کې هم دغه چیمپیون ایوارډ چې کوم دی نو واغسته. نو یو خو ورته موږ هغې ته مبارکي ورکوو، د هغې مور پلار ته مبارکي ورکوو او دا زموږ دپاره د فخر خبره ده چې د یو غریب خاندان سره چې پلار هم مزدوري کوي، مور هم چې کوم دی نو خپل کوشش کوي. دې وخت کې په کار وه چې دغه مورکۍ ښه اعلی تعلیم یافته ده خو هغې ته جاب چې کوم دی هغه میلو نه شو. داسې په نجي ادارو کې هغه جاب کوي او په دغه جاب کې چې څه پیدا کړي نو په هغې باندې ټیکټ او په هغې باندې چې کوم دی نو د میوش نه چې کوم دوه وړې نورې خویندې دي نو هغه موږ تاسو سره شریکې کړې وې په دغه پروګرامونو کې وختن په وختنه. نو هغوی چې کوم دی نو نن دا یو ډېره غټه کامیابي ترلاسه کړې ده زموږ د پښتنو دپاره، ډېره د خوشحالۍ خبره ده. بیا د پاکستان دپاره نو میوش په تایلینډ کې چې کوم دی نو دا ایوارډ په خپل نوم کو. یو ورسره بل انډر 19 کې چې کوم دی نو د قمر زمان نوسي چې کوم دی نور زمان هغه هم ورسره ایوارډ واغسته. او په میوش باندې ځکه دا خبرې کوو چې میوش ډېر د نچلې طبقې نه چې کومه ده پلار به په وګوړله او هلته کې به ورته ناست و بیا به چې کوم دی نو هغې به پریکټس کوو. کله چې په کرونا کې په 400 کې تحسین الله صاحب چې کوم ډسټرکټ افسر دی هغه ورته یو موقع ورکړې وه په کرونا کې به هغې خپل پریکټس کوو. دغه ټایم کې ګیمونه هر څه بند وو، په هغه پریکټس کې چې کوم دی نو هغې په اسلام آباد کې بیا په کراچۍ کې او ایوارډ واغسته او بیا تایلینډ ته لاړه. تایلینډ ته چې تللی ده نو دلته کې د هغې کوم ګرمجوشۍ سره استقبال شو. نو د دې ځای مشرانو د سکواش محکمې چې کوم دی هغې استقبال کړی، په دغې هم ستاینه کوو. خو ضرور دا وایو خو چرې میوش یا د هغې بله وړه خور ده دوی ته چېرې ټیکټونه ورکړی شو نو دوی هر ملک ته چې لاړل نو په هر ملک کې به هم دغه شانتې څنګه په تایلینډ کې میوش دغه چیمپیون ایوارډ ترلاسه کړ. نو دا زموږ باور دی، یقین دی او د هغې هم په ځان باندې ښه محکم چې کوم دی نو یقین دی چې هغه وایي چې خو چېرې موږ ته د ټیکټ چونکې دی خو غریبي ده، روزګار نشته دی، پلار مور چې کومه ده هغه ډېر د نچلې سطحې نه چې کوم دی نو هغوی هغه خپل کوشش کوي او په ډېر غریبۍ کې چې کوم دی نو دغه خپلې لوریانې باندې فخر هم کوي او موږ هم پې فخر کوو، ویاړ پې کوو. او بیا په دغه کې چې کوم دی نه ورسره زما مالي کومک دی نه ورسره ستاسو مالي کومک دی، خو نوم چې کوم دی زموږ د ملک روښانه کوي او زموږ د صوبې روښانه کوي. نو څوک هم چې میوش پېژني یا د هغې لوبې کتلې وي تاسو به زما شاته د میوش دغه کارکردګي ګورئ. نو زه ورته یو وارې بیا میوش ته او د هغې مور پلار ته مبارکي ورکوم او د ټولو پښتنو دپاره چې کوم دی د فخر خبره ده چې په یو ډېر کمو وسایلو کې نن هغه په تایلینډ کې ایوارډ ګټي او د پښتون نوم چې کوم دی روښانه کوي او بیا ورسره د پاکستان نوم روښانه کوي. ګین ډېر د غټو بچو لوبغاړي د پاکستان نو بیا د پښتونخوا نه تلي وو. میوش چې کومه ده د هغې هغه وسایل ورڅه موږ تاسو ته ښودلي وو چې د هغې ډېر کم وسایلو سره هغه تلې وه. هغه په ځان باندې مور پلار پې ښه خرچه کوي خو لور سره هم خو ډېر احساس یې که نه چېرې پلار سره مې پیسې نشته دی نو چې کوم قسم هغوی ته خوراک پکار وي نه هغه خوراک شته نه هغه وسایل شته دی. خو بیا هم نن چې د ایوارډ ګټلی دی ډېر زیات خوشحال او دعاګوي ورله چې آینده وختونو کې خو زموږ د ملک نوم روښانه کړي او په انټرنیشنل کچ باندې دغه شانتې پوزیشن ترلاسه کړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.